الله علیه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. امام بخاری باب دی باب البزاق، باب دے ثابت په بیان د لاړو کې. بزاق هغه ستوای چې کوم د خلی نه روزي دیتا بزاق وی لکه لاړې. اول مخاطو او دارنګي کڼي چې ستوای، یعنی ما یسیلو من الفم او من الانف چې د پوزې نه رابهیږي. او ونحوه یا ردی په شان دی نور والا. دا لاړې توکل او دا خراش کی توکل او دا د پوزې نه رابهیدونکې شی دا کول په جامه کې دا څنګه دي؟ دا د دې لپاره امام بخاری کوي چې په دې مشرانو کې داسې مشران تیر شوي دي چې هغې دې ته پلیت وایي. نو چې پلیت دی نو پلیت شي په جامه کې ته سونولی شي، په جامه کې دا کولی شي. امام بخاری د هغه مشرانو خبره رد کوي چې لاړې پلیتی نه دي، لاړې پلیتی نه دي، خراش کی پلیت نه دي، کڼي پلیت نه دي، دا پلیت نه دي. دا که په جامو ولګي، دا په بدن ولګي، دا په اوبو کې پریوزي، اپې نه پلیتیږي، اپې نه پلیتیږي. دا بعضې کسانو مشرانو رای ده چې کله دا د خولې نه او د پوزې نه جدا شو نو پلیت شو. پوهېږئ په دې باندې؟ خو تش دا د هغې رای ده، څه دلیل هغې سره په دې لار کې نشته. وقال عروه عن مسور، عروه د مسور په حواله او د مروان زوی د حکم په حواله خبره کوي چې خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم زمن الحدیبیه، راووت نبی علیه السلام په زمانه د حدیبیه کې، یعنی کله چې د حدیبیه ته تللی و عمره کوله او هلته مشرکانو بند کو. نو په ذکر الحدیث بیا دا حدیث ته اخره پورې ذکر کړی دی، خو په هغه حدیث کې دا الفاظ دي وما تخنم النبی صلی الله علیه وسلم نخامتن، چرته خراش کې او لاړه نه ده توکلی نبی علیہ السلام توکله الا وقعت فی کف رجل منهم، مگر واقع کېده به ورغوي د یو تن کې د صحابهونه. یعنی چرته د پیغمبر خدا لاړې خلکو ځمکې ته نه پرېښودې چې لاړې به یې توکلې، بس صحابه به ورته لاس نیوه. خراش کې توکل صحابه ورته لاس نیوه. فدلک بها وجهه وجلده، هغه لاړې د پیغمبر اسلام تبرکن به هغه په خپل مخ باندې او په خپل بدن پورې مګلې. نه امام بخاری دا ثابته کړه چې که دا لاړې پاکې نه وې، حالانکه پیغمبر خدا توکي د خولې نه بیلې شوې او د هغې باوجود صحابه کرام په خپلو بدنونو او په خپلو مخونو راکاږي او ته دا پلیت دي، دا خبره درسته نه ده. په دې ځای باندې پوه شوئ، دا یې مطلب دی. ښه دا حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لاړې توکلې په جامه کې. او ګوره دا به تاسو له په دې روایاتو کې راشي په بخاري کې چې ته لاړې توکې یا خراش کې توکې یا پوزه سون کوې، نو دا به د عربو هغه جوماتونه و که نه، نو په هغې کې به دا کاڼي پراتو، نو دا کاڼي به په خپه باندې داسې کې هلته به یې واچي او کاڼي به پرې راواړي. نو که دا پلیتي نو څه په جومات کې څنګه بیا توکې ده؟
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې اوس داسې جماعتي چې ته هغه نشي توکلی د ګس خپلانی نشي توکلی خي طرف ته نشي توکلی ګس طرف ته سړی دی هلته هم نشي توکلی نبی علیه السلام آخري خبره دا ده چې په خپله جامه کې به وتوکي او دا جامه به دسې کړي دا یې آخري خبره نو دا ټولې خبرې د دې خبرې سند دی چې دا پاکي دي دا لاړې پلیتې نه دي قال ابو عبدالله وای امام بخاری طوله ابن ابي مريم دا حدیث ابن ابي مريم اوږد کړی دی اوږد بیان کړی دی قال اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انسا عن النبي صلى الله عليه وسلم پر سند سره ذکر شوی دی باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر امام بخاری باب دی جائز نه او دس کول په نبیذ باندې او ولا بالمسکر او نه په نشاور شیز باندې دا ذکر دا عام دی پست خاص نه نبیذ تمر خاص او مسکر عام دی او نبیذ وی او نبیذ تمر یو نه وایو نبیذ وایو نو مطلق نبیذ کاغه وسکی پوبو کې واچه او کاغه کجوري پوبو کې واچه بهرحال په نبیذ تمر باندې او دس کیږي نکیږي نو نبیذ تمر چې کله دا ریقت د دې کم شوی نه او سکر پکې پیدا شوی نه نو په دې باندې او دس کیږي او دلیل هغه حدیث ته چې عبد الله بن مسعود وایي د پیغمبر خدا سره په ليله الجن کې نبی رسول الله صلی الله نو ماته الته ویلي چې صاحب دې مشکزي کې څه شي دي دې وبو په لوخي کې د څه شي دي وای ما ورته چې نبیذ دي ما ته نبی علیہ السلام ویل چې تمرتن طیبتن وماء طهور قجوره خو یو پاک شعر مزیدار او دا پاکی اوبه دې راوړه او داسې پې وکړو امام محمد رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه دغه رای ده د امام محمد کشر شاګرد وایي چې تیمم ورسره لازم دی یا تیمم ورسره مناسب دی چې سړی ورسره وکړي او قاضي ابو یوسف په دې مسله کې د جمهور مسلک اخیستی دی چې په نبیذ تمر باندې اودس به نه کوي او دا صرف فتح الباري لیکلي دي چې امام ابو حنیفه د مرګ نه مخکې د جمهور دې قول ته رجوع هم کړی ده خو بهرحال زمونږ عامه فقه چې ده فقه حنفي په هغې کې په نبیذ التمر باندې چې سکر پکې نه پیدا شوی او بدلی شوی نه رقت پکې ختم شوی نه او دس پکې بهرحال دا نبیذ التمر خبره وه او وکره الحسن مکروه بگان حسن بصری و ابو عالیه او ابو عالیه با دا نبیذ التمر مکروه گنل او وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن عطاء ابن ابي رباح بویلی چې تیمم ما ته ډېر محبوب دی د اودس کولو نه په نبیذ التمر باندې یا په پویو باندې حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم واي ابو سلمة د عائشة په حواله باندې د نبی عليه السلام نه حواله ورکي چې قال رسول الله فرمایل كل شراب اسکر فهو حرام
هر سکله چې هغه نشاور وي دا حرام دي او چې دا حرام دي په هر حرام باندې اودس نکی هر شی چې حرامي په هغې باندې اودس نکی باب غسل المرأة اباح الدم عن وجهه امام بخاری باب دی انزل د زنانا د خپل باباجینا وینو لرا د مخ د اغنه دا کول شي کنه زنانا لور د پلار مخ انزل شي او د کې دا مسله مراله چې د پلیتۍ په تعاون کې سړی امداد د بل نوم غوښتی شي نبی علیہ السلام زخمی دی او علی رضی الله عنه په ډال کې اوبه راوړي او فاطمه الزهرا هغه مخ مبارک دغه وینونه وینځي وقال ابو علي وايي امسحوا على رجلي مسحو کوي زما پر اخپا باندې فانها مریضه زما د اخپا چې کوم د بیمار ده زما د اخپا بیمار ده بیمار پټای په لګولې وا ول په دې باندې مسحو کوي نو ابو علیا بیمار دی دا کسانو یې مونږ ورغلیو او هغه کشرانو ولا اودس کو نو چې د خپې ته د یوې خپې ته راورسېدل دا کومه چې زخمي وه پټۍ وه لګېدلې وه نو دې په باره کې ویلي چې په دې راله مسه وکوي په دې راله مسه وکوي بهرحال دا فإنها مریضة حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي د تپوس کړی او د سهل ابن ساعدي د سهل زوی د سعد ساعدینا او وسأله الناس وای چې دی ابو حازم اوریدلیو د سهل زوی د سعد ساعدینا وسأله او د سهل نه خلکو تپوس کړیو وما بیني وبینه احدنا او زما او د سهل په مینس کې د استاد په مینس کې دویم څوک نه و دا معنا دا ده چې زه بالکل هغه ته قریب وم زما را سمع د هغه نه ما پخپله کړې ده وما بیني وبینه احد زما او د په مینس کې بل څوک نه و او تاسو او چې به ای شی دوویا جرح النبي صلی الله علیه وسلم پس شي باندې علاج شوه او پس شي دوايي شوه وا د پرهر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احد کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک چې زخمی شوه او د دې دوايي په سبانه شوه وا هغه دوايي سوا نو فقال سهل ورته ویلي چې ما بقي احد اعلم به مني نه باقي پاتې شوه یو تن چې زیات واقف فی په دې مسله باندې زمانہ زکه چې سهل رضی الله عنه په مدینه کې آخري صحابي دی چې وفات شوه دی سهل ابن سعد ساعدي آخري پیغام دغه صحابي دی چې په مدینه منوره کې دی په مدینه کې آخري دی د مدینه په صحابو کې دی د ټول نه وروسته مړ دی نو ځکه دی دا الفاظ وایي چې ما بقي احد اعلم به مني نه دی باقي پاتې شوی یو تن چې ډېر واقف په دې مسله باندې زمانه کان علی یجیء بترسه او علی راتله به کول په خپل ډال باندې فيه ماء چې پرې ډال کې به اوبه وي و فاطمه تغتسل عن وجه الدم او فاطمه الزهرا به انزلو د مخ مبارک د پیغمبر نبی نو لرا په اخذا نو چې هغې وکاته بل ځای کې به راشي مغازیو کې به راشي
چې حضرت فاطمه زهرا ولیده چې څونه هغه اوبه پې اړوي او وینه زیاتېږي، نو فورا یې ټکور یې وسېزه پوزکې، دا یې وسېزه او هغه ایرې ګرمې راواخیستې او د نبي علیه السلام په پرهر کې کېښودې، وینه وچه شوه. پوهېږئ پرې باندې؟ نو ځکه وایي نو په اوخذه حسیرونو راواخیستی شو ټکورې، نو په احرق اوسېځلی شو، په حشیه به جرحه، نو پس ډکه کړی شو په هغې باندې پرحد د پیغمبر اسلام. دغه د دوی خبره شوه چې په دې باندې د نبي علیه السلام سهل صاحب ویل دوی شوې وه. باب السواک، امام بخاری باب دی په بیان د مسواک کې. سواک دغه آلې ته هم وایي، هغه ډکي ته هم وایي، دغه برش ته هم وایي، دغه ته هم مسواک وایي، او مسواک استعمال د مسواک ته هم وایي. دلته مراد استعمال المسواک دی. وقال ابن عباس بت عند النبي صلی الله علیه وسلم فاستنى. وای عبدالله زوی د عباس ما شپه تېره کړه د پیغمبر اسلام سره د خپل ترور په کور کې، میمونی په کور کې. فاستنى، نو نبی علیه السلام استعمال د مسواک وکړو، چې د شپې راپاڅېده د دې دپاره تللی و چې زه پیغمبر خوا د شپې منځونه ګورم. نو ترور چې کوم نمبر و د پیغمبر خدا چې کوم په کومه شپه به د هغې سره وي، نو هغه شپه د مو دغه کړې وه، نو هغې له ورغی او ځان یې میلمه کړ. نو پیغمبر خوا شپې راپاڅېده او اودس یې کو. چې اودس یې کو نو مسواک استعمال که. زمونږ دلته دا اوږد حدیث دی، دلته دا پرزه ځان له ترې راواخېسته، امام بخاري په خپله خبره ثابته کړه. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. دا ابو موسى اشعری دی، وی زرا لما چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام ته، ووجدته ما منذ نبی علیه السلام لا یستن بسواک فی بیده، استعمال د مسواک کو په خپل لاس په لاس، بسواک بیده، په هغه مسواک باندې چې په لاس د دوی کې و. او یقولو او نبی علیه الصلاة والسلام چې دا مسواک استعمالی، نو کله چې دا مسواک په ژبه باندې وهي، نو قانون دا دی چې ته به مسواک په پلنو وې، په عرض باندې، دا به وری خرابوي، داسې به نه کې. او په ژبه باندې به په نیغو وې، په طول به داسې. نو نبی علیه السلام به په ژبه باندې مسواک واهه چې په دې باندې کم څه جمع کېږي چې دا هم تې پاک شي، او دا ښه خبره ده. نو دا به په نیغو باندې واهه داسې، او د غاښونو دا او د ورو دا به په پرتو باندې داسې واهه. نو چې کله دا په ژبه وې، نو دې وخت کې سړي له داسې الټۍ غوندې ورځي. تاسو به تجربه وکئ. نو نبی علیه السلام او یعنی دا کی والا په شان باندې دا آواز رایسته، لکه سړي له چې الټۍ ورځي. دا هم راغلی دی په فتحې د حمزه سره، او د دې عین په ځای هی هم راغلی ده، هی چرګۍ، او د عین په ځای باندې هی هم راغلی ده، او د هغې وجه دا چې دا ټول حروف یو بل ته نږدې دي. والسواک فی فیه، او مسواک په خوله مبارکه کې و، کانه یتوحع، گویا کې لکه چې پیغمبر خدا الټۍ کوي، داسې داسې وکړه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل
عن حذیفة رضی الله تعالی عنه قال کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل او چې کله به نبی علیہ السلام را پورته شه د شپې نه یشوسو پاهو بسواک نو مګل به خپل خوله او پاکول به خپل خوله په مسواک باندې عام طور سره د شپې چې سړی را دغه شي نو دا معده لګی کار کوي نو د معدې نه څه بړاسونه او د دې معدې نه څه حسي بار ته راځي د خولې طرف ته نو دا مسواک هغې نه خامخا د خولې نه بیا د بدبویي احتمالي نو چې کله به د شپې را پاڅېده نو مسواک به استعمال که داسې بابو دفع السواک الی الاکبر امام بخاری باب دی چې ورکول د مسواک مشر ته یعنی مطلب دا دی چې مجلس ته او په ترتیب ناس نه دی دا ورڅه خیال کې ساتئ مجلس ته او په ترتیب ناس نه دی نو په دې کې بعد د مشر خیال ساتي او یوازې په مسواک کې نه په هر شي کې لنډه خبره مې وکړه په خوراک کې په سکاک کې په یو څیز ورکولو کې په ټولو کې به د مشر لحاظ خو که په ترتیب ناستو نو بیا د هغه چا حق دی اگر چې هغه کشر ولی نه وي چې ښي طرف ته ناست دي پوهېږئ په دې باندې که مجلس په ترتیب ناستو نو بیا حق د ښي طرف والا دی اگر چې هغه کشر ولی نه نو دلته وقال عفان حدثنا الصخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی ارانی اتوسکو بسواک نبی علیہ السلام ځان می په خوب کې ولیدلو ارانی ولید ما خپل ځان په خوب کې زه استعمالوم مسواک لره فجانی رجلانی یو دوه کسان زما خواله رالل احدهما اکبر من الاخر نو دا یو د بل نه غټ دی نو پناولت السواک الاصغر منهما ما دا مسواک ورکه چې کوم پکې کشر و د دواړو نه وړوکی نو ما مسواک هغه له ورکه نو په قال لی ما ته وویلی شو د دې قایل جبریل دی د دې قایل څوک دی جبریل دی ما ته وویلی شو د طرفه د جبریل نه چې کبر کبر معنی څه مشر له ورکه فتبعته الى الاکبر نو ما ورکه مشر لره منهما کم چې د دواړو نه و قال ابو عبدالله و امام بخاري اختصره نعيم عن ابن المبارك عن اسامه عن نافع عن ابن عمر دا حدیث مختصر کړی دی نعیم د عبدالله زوی د مبارک نه او هغه د اسامه نه اسامه د نافع نه او نافع د ابن عمر نه دا حدیث مختصر کړی دی په دې سند ذکر کړی دی بابو فضل من بات علی الوضو امام بخاری باب دی غورواله او ثوابونه د هغه چا چې شپه تیری په اوداسه باندې یعنی اودس د خوب په وخت کې اودس کوي چې کله وده کېږي نو اودس وکړي اوس که د مخکې نه اودس شته دی او که نشته دی خو دی اودس وکړي په هغې باندې او په دې اودس باندې سملي نو د دې ډېر لوی اجر دی د دې ډېر لوی ثواب دی حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مسجعك نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورتوایی نبی علیہ السلام فرمایل کله چې تراشی خپل اړخګاه ته چې کوم ځای کې ډډه اچې نو په توضع اودس وکړه وضوءک للصلاة په شان د اوداسه ستا د مانځه دپاره داسې اودس وکړه لکه څنګه چې د مونځ دپاره کوې ثم استجع على شقک الایمن بیا په ښي طرف سمله ثم قل بیا ووایه
اللهم اسلمت وجهي الیک، اے الله ما چې کوم دی تابع کړی دی او ګرځولی دی ما خپل مخ لره منقاد او تابع ستا. وفوضت امری الیک، او سپارلی دی ما خپل کار تا تا. والجأت ظهري الیک، او تکیا کړی ده ما خپل شا تاسو ته. زما اعتماد او توکل په تاسو باندې دی. رغبتا و رهبتا الیک، ازروی رغبت او مینا پر رحمت ستا کې، او ازروی رهبت او یرا د عذاب ستانا. یعنی رغبتا و رهبتا الیک، د پاره د مینې کولو او د پاره د یری کولو ستاسو نه. لا ملجأ ولا منجأ الا الیک، لا ملجأ نشته ځای د پناه، ولا منجأ او نشته ځای د کامیابۍ من کستانه الا الیک مگر تا ته دی. اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے زما ربا ما ایمان راوړې په کتاب ستا هغه چې تا نازل کړی دی. و نبیک الذی ارسلت، او په پیغمبر ستا هغې باندې چې تا رالیږلی دی. بیا نبی کریم ورته فرمایي فإن مت من لیلتک، کله دغه شپې نه مړ شوې نو فأنت علی الفطره، ته مړ شوې په سنت طریقه باندې، یو مسنونه طریقه باندې مړ شوې. او یقینا چې په مسنونه طریقه سړی مړ شي دا مرګ د کامیابۍ دی، دا غوره مرګ دی. بیا او بیا پیغمبر خدا فرمایل چې وجعلهن آخر ما تتکلم به، کله چې ته خبرې بندې او بندې کې او خالص ته خوب لرې ځان تیار که، نو دا دعا به په هغه وخت کې وایي، دا به اخري ستا دای. اگر چې شارحینو دا لیکلي دي چې د دې نه وروستو که څه وظیفه د ستا د شپې د قرآن څه آیاتونه ویل یا نور د احادیثو څه الفاظ ویل، څه دعاګانې ویل، نو ممنوع نه دي، ودي ویلی شي. قال فرددتها علی النبي صلی الله علیه وسلم، وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام ته دوباره واورو، ځکه ما ورته واورو چې جی تا ما ته ویل تاسو راته غوږ کېږدئ زه تاسو ته اورم. نو فلما بلغتو، کله چې دې ځای ته راورسېدم په دعا کې چې اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت، قلت ما ورپسې وویلې چې ورسولک، او ما ایمان راوړی ستا په رسول باندې. نو ما ته نبی علیہ السلام ویلې که نه 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 داسې به نه وې. قال لا، داسې مه وایه، ونبیک الذی ارسلته، داسې وایه چې په پیغمبر ستا هغې باندې چې تا رالیږلی دی، تا رالیږلی دی. یعنې معنا دا شوه چې دې دعا کې دواړه لفظونه راغله، د رسول هم راغی او د نبي هم راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې دا زما دواړه وصفونه دي، دا یو کوه مه، هر یو په خپل خپل ځای باندې ووایه. نو د نبي که په ځای باندې به رسول که نه وې. بله خبره دا ده چې دا نبی خاص دی په انسانانو پسې، او رسول عام دی، فرشتو کې هم راځي او په انسانانو کې هم راځي. په دې وجه باندې ته به نبي که نه بدلوي، د نبي که په ځای به رسول که نه وایي، دا یې معنا شو. انشاءالله کتاب الوضو او کتاب الطهارت خلاص شو، کتاب الغسل به انشاءالله شروع کوو که ژوند سبا ده انشاءالله.